کومه ستړي چې موږ کوو او دا کوم نمونه چې موږ اخلو د دې څه ضرورت و ډېر خلک به دا وایي چې یاره سلونه کاله تېر شوي دي پیړۍ تېرې شوي دي خو ترکلان چا نه پېژانده نو موږ یو دوه درې کسان داسې وو چې یاره دا نوم به موږ څنګه راوالو چې یوسفزی یادېږي ګجر یادېږي خټک یادېږي اپریدی یادېږي ولې به هغو کې دا وړه خیلونه نشته په سرونه دي په یو کې او یو زمونږ ترک دی یوسف او ترک رونه دي یوسف یادېږي خو ترکلانی څوک نه یادوي دا ستاسو د اوتي خانان او دا څه چې دا ټولې سبزي دي مندړلي سبزي دي نو موږ په دې مجبور شو چې یاره موږ په دې باندې لږ کار وکړو او د خپل ترکلانی آیه وکړو د ترکلانی بنیاد چې دی د باجوړ پخوانی باجوړ چې کوم د زمانې باجوړو د 1893 نه مخکې نو هغه د اسوار علاقه هم وه چغسریم وه او دا زمونږ باجوړ موجوده چې کوم دی دا او د جندل او میدان او براول د هغه نار تنګي پورې دا ټول یو باجوړو خو د بده بخته اول په انګریزانو په زمونږ په 1893 کې هغه هلته وشتل په ډیورنډ کې او بیا دا باقي د نواب د خوشحالولو دپاره په 1901 کې جندل میدان او براول بیا په دیر کې ورکړه نو باجوړ ټول ټوټې ټوټې کړه کنې د ترکلانی باجوړ خاوره چې دا ټوله بنیادي د ترکلانی اصل خپله خاوره ده او چې په هغې کې دا ټول شامل دي جندل میدان او د اسماره پورې دا ټول د چتراله پورې د ترکلانی خپله خاوره ده خو سړی ورکو نو په دې باندې موږ خپل کوشش شروع کړو چې موږ د خپل ترکلانی ښکاره کړو الحمدلله په تا کې داسې خلک شته چې که دې سبزي ګټه کړې ده دلته که زموږ سې سبزي ورونه هستې خفه کېږي په دې نه سبزي چې ګټه کړې ده ترکلانی په توره کړې ده خو بیا ترکلانی ورک دی نو دې فکر موږ راغوستی وو چې دې ځای ته دا خبر راورسېده او الله تعالی دومره وکړه چې په ټوله دنیا کې په شاعرانو کې په اسکالرانو کې چې څومره تاریخ دانان دي ټول ترکلانی اوس پېژني چې د اصل ټاټوبی چې دی دا باجوړ دی او ترکلانی قوم شته نو زما د زړه نه او د دماغو نه هغه بوج کو شوی دی اوس موږ ته صرف یو ټکی پاتې دی دوه قصې وي یو اتفاقو او یو نکاح ښکاره کولو نکاح ښکاره شو دنیا وپېژانده اوس باقي خبره د اتفاق ده ما په سعودي عرب کې ټولو ته دا خبرې کړي زه داسې ستړی کړی ما چې ما ضروره زه ګوره نور تاسو ته منت نه کوم نه راته سوال کوم صرف او صرف دا راته وایم چې زما ارمان خدای پوره کړه ترکلانی خلکو وپېژانده اوس باقي پاتې شي اتفاق که په اتفاق کېږي او په یوه لارې ځئ نو فایده به وکړئ خلکو به نه سترګه سوځي خلک به وپېژني چې او دام څه خلک دی او که نه په اتفاق کېږي نو زما سره څه کار دی نو زه به تاسو ته هم دا خبره وکړم چې زما مقصد هم صرف او صرف دقسې چې دارونه راوځي نه د چا نه ځمکې غواړو نه د چا څه دښمنۍ ته نیت شته نن څه بل څه بدته شته صرف او صرف چې ترکلان خلک وپېژني او زما په ورور باندې په ځای کې ظلم کېږي او زه د خپل ورور تپوس وکړم او که زما ورور په چا ظلم کوي چې لاس یې ونیسم چې مه کوه الحمدلله دا خبرې په شریعت کې هم جایز دي دا به په پښتو کې هم جایز دي زموږ دقه خبرې دي چې زما د ورور حق څوک نیسي او زما په ورور څوک بلسي او زه پوهېږم چې دا ظالم دی نو زه به ورسه ودرېږم او که فرض که زما ورور په چا ظلم کوي نو هم چې موږ ورته وایو چې ورور ظلم مه کوه زیاتیا مه کوه زموږ دقه مقصد و الحمدلله هر څه خدای پاک پوره کړو ستاسو د جذباتو ستاسو د مینې تاسو یقین په خدای وکړئ چې زما سره هغه الفاظ نشته موږ هم دقه وایو چې ورور بس چې د ورور په خوشحالۍ خوشحاله شو او په خفخانې خفخه شو او زه تاسو ته یقیني یم چې ګرانې ما تاسو ته اول خبره وکړه چې دلته ټیک ده چې محفل د خوشحالۍ هم دی خو اولی ټکی پکې دا بل دی زما یقین وکړه زما ګوره داسې هغه د زړه دغه د دې طرف ته نه راګرځي ځکه چې خامخا بیا هم غم تېر شوی دی د هغه ډېر اظهار نه شو کولی صرف دومره به ووایم چې خدای پاک هم دې زموږ د اتفاق نصیب کړي خدای پاک دې زموږ اتحاد نصیب کړي او دا مینه چې کومه موږ یو بل له ورکوو چې د دې نه نور هم سیوا شي نور هم خوږه شي همدقسې په دې کې به کامیابي په دې کې به زموږ کامراني او انشاءالله چې دا قوم خدای پاک وځلولی دی یوازې سلاردی نه دی سلاردی ګوره د ترک بابا دوه زامنو دا موجوده چې څومره مخکارو دا د یو
سړي بچي دي ګوره شعیب چې دی شعیب زموږ نه ورک دی دا موږ چې څه څه لاره دی او مامون او جندول او میدان او دا چې څه دي دا د یو موسی اولاد دی دویم د هغه ورور شعیب زموږ په افغانستان کې پاتې دی هغه زموږ نه جدا دی که دا ستاسو یو شو ته یقین وکړه ګوره په هندوستان کې موجود دي په پنجاب کې موجود دي په افغانستان کې موجود دي داسې ځای نشته چې په هغه کې ترکلانې نشته په افسوس چې ورک دی ځان نه پېژني نو موږ د دې دپاره دا کوشش کړی ده تاسو ته سوال کوم چې دقسې یو بل له مینه ورکوي یو بل له لاس ورکوي په خلاص باندې او د زړه په صداقت باندې ورور ته ورور ووایه بس زه نورې خبرې کول نه غواړم ځکه چې وخت هم دغه کېږي موږ ته نور هم کسان په لارو کې ناست دي نو که تاسو موږ لږ زر رخصت کړئ نو دا به ډېره ستاسو مهرباني او خاص کر بابا او زمونږ غازي صاحب دا چې مې ولیده زمونږ شیر محمد خان حاجي صاحب د پېښور نو خدای شته چې ډېر زیات خوشحاله یم او ستاسو دا خو پکې دا په خو د ځکه چې یاره سړي داسې وایي چې خامخا مخکینۍ خبره که تاسو ګیله شوي وئ نو هغه زمونږ کار نه و ګوره د هغې اختیار د بل چا په لاس کې و هغه دا سړي نه و د هغې اختیار د بل چا په لاس کې و نو هغو ځکه خبرې بل شان کړې وې نو ډېره مننه ستاسو سره ټولو وخت مو واغسته ډېره مننه او ډېر زیات خوشحاله شوم چې تاسو سره ملاقات وشو خدای پاک هم کامیاب لره خدای پاک هم اتفاق لره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه عبدالرشید خان ترکلانی د سالارزي قومي اتحاد تړون د مردان د ټولو مشرانو ټولو قدردانو مشرانو عزتمنو مشرانو او ځوانانو شکریه ادا کوم چې د حاجي محمد یار خان صدر ترکلانی قوم په درناوي کې دا دومره تکالیف او غونډه وکړله زه ډېره شکریه ادا کوم زه صرف دومره وایم چې ترکلانی قوم مینه ده محبت دی دوستي ده په خپل ترکلانی قوم په منځ کې او د نورو قومونو دپاره هم زموږ سره مینه شته زموږ سره نفرت نشته موږ د سولې خوږې مینې زه د مینې نه تېرېدی نشم ترکلانی ټول مینه ده او دا وجود چې د ترکلانی قوم د اتحاد راغلی دی دام په مینه راغلی دی دام د چا نه په نفرت نه دی نه د چا سره زموږ سیالي شته نه مخالفت شته موږ مینه یو په خپلو کې مینه او د نورو دپاره مینه نو زه د خپل الله نه غواړم چې الله زموږ نه مینه کې زموږ دا روري کې زموږ دا دوستي کې خو د پښتو او د عزت سره د پښتني شان او د عزت سره موږ مینه کوو متقابله مینه کوو د بل نه مینه غواړو په خپل نه مینه کوو بیا هم زه د مردان د سالارجي قومي اتحاد د ټولو مشرانو عزتمندو قدردانو شکریه ادا کوم چې الله تاسې مشران زموږ په ترکلانی قوم کې لري آمین سم آمین یا الله رب العالمین صاحب ته مبارکباد ورکوم او دعا ولکو چې الله رب العزت دې دغه د عمره قبول کړي او زموږ دپاره د ټول د خیر دپاره دې الله پاک مونږ اتحاد او اتفاق نصیب کړي خو زه نن فخر کوم زمونږ مشرانو چې کوم محنت کړی او په هغې کې ډېر زیات هغې ډېر 8 کاله 10 کاله محنت کړی نو نن هغې رنګ راوړو چې هغې د ترکلانی قومي اتحاد لپاره شپه ورځې منډې ووهلې او بیا په هغه ټولو مشرانو کشرانو زه شکریه ادا کوم چې چا په دې کې حصه اخیستې ده او هغه ترکلانی قوم بنیاد یې کېښودو چې نن موږ هم په دې قومونو کې وځلېدو او موږ خپل ځان وپېژاندو که نه زموږ څه وجود موږ نه پېژاندو خو هغه دغه مشرانو په محنت او د هغې په شپه ورځ محنت او محبت سره چې هغې د خپل قوم سره د خپل ملک سره محبت کولو او دا ترکلانی قوم هغه قوم دی چې همیشه د محب وطن دی د خپل وطن د خپل خاورې سره مینه کړې ده او همیشه یې اغیار د خپل خاورې نه ځغلولی دی نو دا هم موږ د هغه مشرانو نسل یو کوم مشرانو چې په خپله خاوره باندې غیرت کړی دی په خپل وطن باندې ننګ کړی دی په اسلام باندې ننګ کړی دی
نو هغه مشرانو د موږ شکریا ادا کوو او موږ به ان شاء الله د هغې نه 2 قدمه مخکې کوشش کوو چې موږ خپلو مشرانو هغه نوم روښانه کړو که کوم نن د انګریزانو په کتابونو کې لیکلی شوی دی چې ترکلانی قوم دا د خرڅېدو قوم نه دی، دا یو محب وطن او د اسلام سره محبت کولو والا قوم دی. نو زه ستاسو سره ټولو شکریا ادا کوم او زموږ دا میشن به انشاءالله جاري او زه تاسو ترکلانی قوم ته یوه بله خوشخبري هم در کوم چې موږ د ترکلانی قوم دپاره په پېښور کې حاجي کیمپ سره یو 15 کمرې یو ښه مزیدار آفیس هم جوړ کړی دی چې انشاءالله پای کې به د ټول ترکلانی قوم هلته چې کوم دی نو جرګې به هم کېږي او هلته چې څومره دا زموږ ستونزې دي زموږ څومره میټینګونه دي نو انشاءالله هغه په دغه ترکلانی آفیس کې کېږي. د هغې د ټول کال چې څومره کرایه دا ما ورکړې ده د هغې د بجلۍ بیل د هغې هر څه شوي دي فرنیچر به مې انشاءالله پای کې واچو چې انشاءالله په دې هفته 10 ورځې کې به انشاءالله کوشش کوو چې هغه هم تیار شي او بیا به ټول مشران انشاءالله زه هلته راغواړم. نو زموږ دویم پروګرام به انشاءالله په حاجي کیمپ کې د خیبر پښتونخوا نه بلکې د آل پاکستان په هیډ آفیس کې کېږي انشاءالله د خیر سره. او زه ستاسو شکریا ادا کوم چې زموږ زه ستاسو شکریا ادا کوم نو دا کار چې تاسو موږ له دومره عزت راکړو او دومره راکړو نو جزاک الله خیر. سلام علیکم.